زموږ هر څه در پښو لاندې کله. لہذا موږ دا وایو که د چمن او د افغانستان سره پر پوله باندې ټول ګودرونه د پخوا په شان نصف خلاص یعنی تذکره و شناخته کارت باندې دا ګودرونه نصف خلاص د چمن د 15 میاشتو د احتجاج باوجود نن هغه आवाज چانه دی اوریدلی و امریکې ته ورسېدی و یورپ ته ورسېدی تمامه نړۍ په دې باندې خبره ده. خو زموږ صاحب در اوسه پورې د شرابو په خوم کې مست د غفلت په خوب بیده دی او په داسې دفترانو کې ناست دی چې د یو معمولي افسر دفتر در وزیر اعظم در دفتر هم په ډیره لو خرچه باندې جوړ شوی. لہذا زموږ خبره دا ده چې د چمن او د افغانستان سره پر پوله باندې ټول ګودرونه د پخوا په شان د تذکرې او د شناخته کارت پر طرز باندې که نصف خلاص د پښتانه وطن 1,40,000 قبضه شوې مځکه که نصف واګزار او د پښتانه وطن د امن نصو بحاله. زما په ذهن دا درې غټې خبرې دي. دا زه به طور تجویز اجدم بیا د جرګې چې خپله کومه انتظامیه کمیټې هغو ته چې کم قابل د قبول دي اړه که په دې درې خبرو کې زموږ غوښتنې نه ومنل سولې نو بیا په یاد ولرئ چې د بلوچستان د پښتنو کمربند د یو بل راجي موچي په انتظار باندې دی. دغسې ده انشاءالله که زموږ حقوق نه وژغورل سوله او لاس ته نه راله د بلوچو د تحریک په شکل باندې به دلته یو تحریک شروع کېږي په هغه کې بملا و امي و سیاسي و تاجر و وکیل و ډاکټر دا به ټول سره یو کېږي. نو دلته په دې کمربند کې هم د یو بل راجع موچي انتظار او بل پښتانه به د خپل حقوق دپاره متحد سي. انشاءالله دا ورځ لرې نه ده او د ریاست استحصالي چلن به افشا کړي. نن ما مخکې درته وویله چې قسمونه و د چرګ پښې ډېرې سره لرې دي. نن و موږ ته د ملک د سالمیت خبره کېږي لیکن ملک د تباهي و خواته روان دی د بنګلادیش پر طرز باندې. له دې وروسته به ستاسو د ملي بشپړتیا او سالمیت پالیسي هم افشا او رسوا سي. که پښتون سره یو هر څه یې در شا پرېښوله د خپلو حقوقو د ژغورنې دپاره دغه د سالمیت پالیسي چې ته زموږ په غوږ کې راکوې دا به افشا سي چې د دې در شا کم زهریله فکرونه وله خلک باید مجبور نه کړل سي. دا پر امن وطن دی. موږ د شپې او د ورځې په دې وطن کې سفرونه کوو. د پښتانه د دې اوسني حال که څه هم خال خال په دې کې کوششونه سوي در دې پر امن وطن موږ په دنیا کې بل ځای نه دی لیدلی. دا امن دې نه تباه کېږي. خلک مه مجبوره کوئ. که خلک راپورته سوله د ذرې ذرې حساب به د سره کوي بیا انشاءالله.